السلام علیکم دوستانو څنګه یو امید لرم تاسو به روغ جوړ او خوشحاله وئ دوستانو زه به نن تاسو ته چې کوم دی د پریګننسي حوالې سره خبره کوم چې کم فیمیل چې کوم دی هغه پریګننټ شي په فسټ ټرایسمسټر کې دوی له څه کول پکار دي دې کې موږ ته کمې قسمه پرابلمز مسلې وغیره هغه راتلی شي موږ له څنګه احتیاط کول پکار دي یعنی په دې فسټ ټرایسمسټر کې یعنی 12 ویکس چې کوم دی دې کې موږ له څه کول پکار دي او دې له موږ څنګه احتیاط کول پکار دي څنګه ویجیټیبلز فروټس او دغه وغیره کانه وغیره هغه موږ له څنګه خوړل پکار دي نن به زه تاسو ته ټوله په ډیټیل په دې ویډیو کې وایم ویډیو تر اخره پورې ګورئ او چې ویډیو تاسو خوښ شوه نو لایک هم کړئ او خپل کمنټس کې خپل رایه هم راکړئ سو ویډیو به سټارټ کوو خو د ویډیو سټارټ کېدو نه مخکې که تاسو زموږ په چینل باندې نوي یې نو چینل سره سبسکرایب کړئ او بیل آیکن ورسره هم دباو کړئ دوستانو نن مې تاسو ته پریګننسي فسټ ټرایسمسټر حوالې سره خبره کوم چې په دې کې موږ له اساسه خوړل پکار دي احتیاط څنګه کول پکار دي او په دې کې موږ له کم فروټس ویجیټیبل وغیره یعنی کانه هغه موږ له خوړل پکار دي نو فسټ خو بس تاسو ته دې نه حوالې سره دا ووایم چې پریګننسي چې کوم دی دا په درې قسمه وي یعنی درې ټرایسمسټر وي یعنی دا 36 ویکس وي دا شان دي کې چې کوم دی فسټ ټرایسمسټر هغه د فسټ منث ویکس نه واخله تر 12 ویکس پورې وي دا شان دي سیکنډ ټرایسمسټر چې کوم دی هغه د 13 ویکس نه والا تر 24 ویکس پورې وي دا شان تھرډ ټرایسمسټر چې کوم دی هغه د 25 ویکس نه واخله 36 ویکس پورې وي نو په فسټ نن به زه حوالې سره د فسټ ټرایسمسټر حوالې سره تاسو خبره کوم چې په فسټ ټرایسمسټر او پریګننسي کې موږ له څه کول پکار دي او موږ له څنګه احتیاط کول پکار دي دغه سیکنډ ټرایسمسټر کې به انشاءالله په نیکسټ ویډیو کې تاسو ته وایم خو نن به موږ د فسټ ټرایسمسټر حوالې سره خبره کوو چې فسټ ټرایسمسټر کې کم فیمیل چې کوم دي هغه د مختلف قسمه بیمارو سره مختلف پریشانو سره مخ کېدی شي د هغې نه بچ کېدو لپاره موږ له څه کول پکار دي نو د هغې د بچ کېدو لپاره تاسو له یعنی موږ او تاسو له د هغې فیمیلز لپاره کول پکار دي چې موږ ښه احتیاط وکړو دا د مختلف یعنی روټو نه یعنی کم بازاري روټۍ وي دغه شانتي دې سره که هر یو قسمه فروټ وي هغه موږ د هغې خوړلو نه مخکې موږ وینځو او د انځل نه مخکې چې موږ هغه موږ هڅه کوو وینځو باید د هغې نه پس وخورو دا زموږ د وجود دپاره یعنی د پریګننسي کې ډېر زیات ښه کار ورکوي دغه شانتي بیا د هغې سره چې موږ کله هم خپل لاس یعنی دا هم زیاتر په خپل صفا ساتل پکار دي ځکه چې مختلف بکټیریا په دې باندې پرته وي او د هغې سره په دې باندې بیمار باندې ډېر غټ اثر پرې باثر شي دغه شانتي دې سره چې کوم دی د پریګننسي کې کم فیمیل چې کوم دي هغوی له ډپریشن ورکول نه دي پکار څه مختلف قسمه یعنی بیمارۍ ورته هم راتلی شي د باندې پریشانۍ هم راتلی شي د دې نه اوایډ کېدو لپاره موږ له د هغوی د صحت خیال کول پکار دي د هغوی دپاره چې کوم دی د مختلف قسمه فروټس او ویجیټیبل خوراک ورکول پکار چې د دې نه مختلف ډپریشن ورته نه وي دغه شانتې هغو نه مختلف پریشاني ورته نه دي ورکول پکار دې سره په بچي باندې ډېر غټ اثر پرېوځي یعنې په بیبي باندې نو د دې سره دغه شانتي موږ له د ښه ویجیټیبلز فروټس او ښه صفا سوتره کانه خوړل پکار دي کله هم ستاسو پریګننسي کنفرم وه نو بیا خو د هغې سره تاسو بالکل د هغې نه مخکې به تاسو پالیک ایسډ ټیبلټ چې کوم دي هغه تاسو شروع کولی شئ دغه شانتې په دې کې شاهین کمپنۍ والو هم دي زاپا کمپنۍ والو هم دي پالیک ایسډ تاسو بالکل پالیک ایسډ ایک ګولي روزانه تاسو بالکل شروع کړئ هغه بالکل تاسو مستقل خورئ نو انشاءالله تاسو ته به په کم را روان بیبي چې کوم دي هغه دپاره تاسو د هغه دپاره څه مشکلات نه وي او د دې سره چې کم زنانه یعنی کم فیمیلز تاسو ما ووایي چې کم پریګننټ وي فسټ ټرایسمسټر کې هغه به هر یو وي یعنی چې کله پریګننټ وي دوی له د ډاګز او د کوت یعنی د پیشو نه د کیټ نه لرې اوسېدل پکار دي ځکه چې په هغوی کم بکټیریا د هغې څه دوی ته لګي نو دوی ته ډېر نقصان دې ثابت کېدی شي نو دې له موږ ته احتیاط کول پکار شانتي هغه که زنانه پریګننټ وي په فسټ ټرایسمسټر کې یا سیکنډ ټرایسمسټر وي که هر کله وي نو هغې کې موږ له ایچ بي د هغې مینټین کول پکار دي یعنی ایچ بي چې کوم دي هغې له بالکل پوره ساتل پکار دي دغه شانتي د هغې چې کوم دي یا بي پي های کېږي یا لو کېږي نو د هغې هم زیاتر خاص
خیال کول ساتل پکار دي ځکه چې دې سره سره د مختلف بیمارو سره هغه مخ کیدی شي د خاندي بچي باندې یعنی په بیبي باندې ډېر غټ اثر پرېوځي. نو دغه شان د دې دپاره بچ کېدو اوایډ کولو دپاره دې دغه مختلف قسم بیمارو اوایډ کېدو دپاره موږ له د ښه فروټس او ښه روټۍ خوړل دغه شانتې ښه ویجیټیبل یعنې سبزیه دغه شان د دې سره سره چې کوم دی فالیک اسید ټبلیټ چې کوم دی تاسو بالکل شروع کړئ او بیا هم د دې سره سره تاسو بالکل ډوپسټان ټبلیټ هم خوړی شئ د پریګننسي کې چې کوم بیبي وي د هغې یعنې د بچیدانۍ دپاره کم دغه وي ډوپسټان موږ په استعمالوو د پریګننسي کې چې کوم ډوپسټان ډاکټر ریکمنډ کوي هغه به تاسو د ډاکټر نه بغیر نه استعمالوئ خو خیر هغه هم استعمالولی شو ځکه د فالیک اسید بالکل تاسو د ډاکټر نه بغیر هم استعمالولی شئ ځکه چې د فالیک اسید بالکل ساید افیکټ نشته دی دا بالکل تاسو خوړی شئ دغه شان د فالیک اسید چې کوم دی دا د پریګننسي دپاره ډېر زیات مفید دی تاسو فالیک اسید بالکل استعمال کړئ دغه شان دی چې کوم دی ښه خوراک خوړل پکار دی ما تاسو دې نه مخکې بیا هم زه بار بار دا خبره کوم چې پریګننسي کې موږ له زیات تر خیال ساتل پکار دی خپل خوراک یعنې چې موږ ښه خوراک وکړو او صفا سوتره خوراک وکړو او د پریګننسي په ټرای سیمسټر کې به اولني 3 منثس یعنې 12 ویکس کې به چې کوم دی تاسو ته ډېر زیات ومیټنګ راځي څه به ستاسو خواته کېږي نه دغه شانتې خو څه به خوړی نه شئ خو د دې سره بچ کېدو لپاره موږ له فروټس خوړل پکار دي ځکه چې په دې پس ټرای سیمسټر کې چې کوم دی پریګننټ وومن چې کوم دي هغوی له الټی ورځي یعنې ومیټنګ ورځي دغه شانتې زړه ورته ریشېږي زړه ورته ډک کېږي نو دې نه دا دغه شانتې تاسو به دې کې بالکل مه یېرېږئ او د دې کې موږ له ډېر زیات خیال ساتل پکار دي ځکه چې په دې کې مسکریج هم کیدی شي مسکریج یعنې د هغې ته ویل کېږي کوم کې چې د په 3 منثس کې یعنې پس ټرای سیمسټر کې مسکریج هم کیدی شي د ان کیرینګ د لاسه ان لیس یعنې کله مونږ کیرینګ لیس یعنې خیال ونه ساتو د خپل ځان کم پریګننټ زنانه چې کوم دي هغوی د خپل خیال ونه ساتي نو دې کې چې کوم دی مسکریج هم کیدی شي تاسو بالکل د خپل صحت خیال وساتئ دغه شان د خپل بیبي کوم را روان بیبي چې کوم دی د هغې بالکل خیال وساتئ ځکه چې الله تعالی چې کوم دی مور له ډېر زیاته غټه چوته مرتبه ورکړې ده د مور چې کوم دی په دې دنیا کې هم غټ مقام دی او په هغه آخرت کې هم غټ مقام دی نو مور چې کوم دی یو عظیمه هستي ده د دې بالکل تاسو خیال وساتئ دغه شانتې چا چې مور شته د هغوی د خپل خیال وساتلی شي او چې کوم موریانې چې کوم دي زه دوی ته یو اډوایس کوم چې تاسو هم کله پریګننټ یئ نو په دې کې تاسو خپل خیال د خپل بچي دپاره د خپل صحت دپاره ډېر زیات خیال ساتئ داسې خوراکونه مه کوئ چې د هغې نه تاسو څه مسله جوړېدی شي یا تاسو ته داسې غذا یا داسې فروټس وغیره تاسو بالکل مه خورئ یعنې فروټ خو بالکل موږ له استعمالولو پکار دي یعنې داسې فروټ مه استعمالوئ چې په هغې باندې یعنې څه بکټیریا د انزل نه بغیر تاسو بالکل مه خورئ چې هر کله هم تاسو خوراک کوئ ښه خوراک کوئ او لږ خوراک کوئ خو ښه خوراک کوئ او د دې سره سره چې کوم دی ښه فروټس هغه بالکل انزل پکار دي دغه شان د بازاري روټۍ یعنې کمکانه چې کوم د هغې نه تاسو بالکل پرهیز وکړئ نو دا به زموږ دپاره ډېره زیاته بهتره خبره نو دا به زما نننی ویډیو امید لرم چې تاسو ته به دا ویډیو بالکل پسند راغلی وي زه خو زیات تر ویډیو چې کوم دی هغه په اردو کې کوم او کړی مې هم دي خو نن ما وی چې زه په دې پښتو باندې پښتو کې خبرو کوم په دې پریګننسي پس ټرای سیمسټر حوالې سره په یعنې پس ټرای سیمسټر اف پریګننسي حوالې سره به چې کوم دی نن په پښتو کې خبرې کوم ځکه چې زموږ زیات ترونه پښتانه چې کوم دی هغوی ته په دې کې ښه پوهه ښه سمجھ راشي زموږ دوستانو تاسو ته یو ریکویسټ کوم چې که تاسو زما چینل ته په نوي او اوسه پورې چینل نه وي سبسکرایب کړئ نو چینل سبسکرایب کړئ بیل آیکن هم دبا کړئ دوستانو دا و زما ویډیو نیکسټ ویډیو کو بیا حاضر وي انشاءالله نیکسټ ویډیو به زما ټاپک وي په سیکنډ ټرای سیمسټر حوالې سره نو دې کې موږ له څه کول پکار دي څه خوړل پکار دي دې کې موږ سره څه چې کوم دی ټپس تاسو انشاءالله بالکل در کوم ویډیو لایک کړئ کمنټ خپل رای هم راکړئ سو نیکسټ ویډیو کو بیا حاضرېږو تاسو چېرته هم یې ښاد او آباد اوسئ موږ هم په دعاګانو کې یاد ساتئ موږ هم ستاسو لپاره دعاګانې کوو چې چېرته هم یې ښاد او آباد اوسئ او الله هم چېرته مه خرابوه او الله تعالی هم د بیمارو نه وساته چېرته هم یې ښاد او آباد اوسئ د لوی الله په امان